بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د الله تعالی لاک لاک فضل او رحم دې څنګه چې زمونږ دا سلسله شروع ده نو الحمدلله په هغې کې نن چې کوم کارونه شوي بس هغه خو شوي دي. نن پکې الحمدلله دلته یو څو ورځې ما پوسټونه چلول یاره چې په کلي کې داسې څوک شته چې هغې ته بور ضرورت وي نو راته ووایې. او ډېر ملګري پکې د بار بار نه ټلیفونونه کوي خو اول هغې ته دغه یو درخواست چې انشاءالله لږ ټیم ناکام دی چې انشاءالله دا کلی سر ته کوم او دې کې زه دوه درې ورځې اوازونه وکړم چې بالکل دلته کې څوک هم د بور یا داسې خدمت لپاره څوک نه چې هغوی وایي چې زموږ کار پاتې انشاءالله بیا به بار کار کوو او بیا به هغوی ته د بار چې څومره هم کارونه انشاءالله بیا به هغوی پسې منډې وو هغه به کوو. دا یو دوه درې ورځې ما پوسټونه وچلولو او دلته په دې شوناړی په دې لار باندې چې داسې راتاو شي دلته یو کونډه زنانه ده هغې ته دا کور جوړېږي خو ډېره زیاته فقیره ده ډانچه ورسېده نور ډېر زیات کمزوري او د کمزورتیا دغه حل دی چې دا ډکون چې کوم دی دا معمولي غونته کې ځای دی پته نه چې په هر څه حساب کتاب باندې به دغه کړي خو دې له د دغه د ډیرانونه راوړي د ګندونه په هغې باندې د دې د ډکون شروع دی. دې ته د بور یو ضرورت و ځکه چې د بور اوبه چې کوم دي دا د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی او افضله صدقه ده. نو انشاءالله دا زمونږ د یو ورور د طرفه دا بور په دې کې شروع دی که خیر او د دې اوبه به مله سټارټ شي ځکه چې کمزوري دي چې دوی دغه خپل کار دا مله دا کسان څه په ټکه پکه باندې څوک په اشرو اوبلو باندې دغه کوي او دا کور یې وله ورسو لږ کار پکې پاتې به دغه خو صرف چتونه متونه به پرې ورچولي والله علم چې اوس په دې سره څه کوي. د بور دا ضرورت وته انشاءالله د بور نن زمونږ د یو ورور د طرفه چې کوم دی نو په دې کې دغه شروع شو. الله پاک ته هغه پیسې په هغه ځای کې په کار کې چې په کوم ځای کې اړه لګي او دغه ټولو ملګرو به دغه درخواست چېره څومره هم تاسو پروګرامونه ګورئ نو باقاعده هغه پروګرامونه ځان سره شیر کوئ چېره په روټین کې چې څومره هم انشاءالله پروګرامونه زیات شیر کېږي زیات دغه کېږي نو هغه به ورځ د ورځه به انشاءالله زموږ نوې نوې خلک روزي او په هغې کې به موږ سره امدادونه شروع کوي. دغه پروګرامونو د شیر کولو کې زموږ دغه یو پیدا ده چې نوې نوې خلک پکې موږ ته ورځ د ورځه راوځي او هغوی پکې موږ ته د امداد دپاره اپیل کوي چې را موږ به سره امداد وکړو په دغه پلانکي ځای کې بور وکړه یا د پلانکي ځای ته را پیسې ور ورسوه. نو زموږ پکې دغه پیدا ده زموږ پکې نه ده بلکې دا د خلکو پیدا ده چې کوم غریب خلک دي. کوشش کوئ چې څومره هم پروګرامونه درځي نو هغه باقاعده ځان سره شیر کوئ. دا دلته د شوناړی په دې لار باندې چې مخامخ داسې راشه دی خوا دا دې سایډ ته چې دا کوم کورونه جوړ شوي دا په دې کورونو کې دا کور جوړېږي او دا ماشومان هم ګاونډیان دي دلته دا کور روان دی او کور یې مله په ټکه پکه باندې په دغه باندې ورسو بس اوس به صرف د چتونو دا چولو یا د کړی بازوګان چې سمي د هغې یو ترتیب به پې کوي. په فلحال په دې کې د بور هغه سیسټم چې کوم دی نو هغه زیات پکار و دغه یو پوزیشن دی چې څومره ملګري آنلاین کېږئ نو هغې ته دغه درخواست دی چې بهی پروګرامونه ځان سره شیر کوئ چې څومره پروګرامونه شیر کېږي. رحمت خان وعلیکم سلام ورور څنګه حال دی؟ پروګرامونه ځان سره شیر کوئ چې څومره پروګرامونه شیر کېږي په هغې کې پیدا ده چې نوې نوې خلک پکې د امداد دپاره روزي نوې نوې خلکو کې هغه جذبه یي هغوی سره داسې پیسې چې هغوی وایي چې یاره مونږ یې چې په کار خیر کې ولګو. نو د کلي چې څومره ملګري پروګرام ګورئ وینئ اورئ د چا دا سیسټم خوښ دی چې دا کوم د دې پیج نه دا پروګرامونه شیر کېږي او دی خوښ دی او هغوی وایي چې یاره دا کار ټیک روان دی نو باقاعده چې په دې کې ایله سازي ونه کوئ او بالکل ځان سره پروګرامونه شیر کوئ ځکه په شیرینګ کې الله دې خوشحاله کړه. رحمت خانه په دغه کې زموږ دغه یو ترتیب دی چې انشاءالله نوې نوې خلکو ته نورو خلکو ته زیاتو خلکو ته به رسو هغوی له چې به د هغوی څه ضرورتونه دي انشاءالله هغه به پوره کوو او دغه د کیمرې هغه مجبوري زموږ دغه ده چېرې په کیمره باندې موږ پروګرام واخلو چا موږ ته پیسې راولېږلي نو هغوی ته پته ولګي واپس چېرې دغه پیسې ستا په دغه ځای ولګېدې او د هغې نه علاوه داسې خلک پکې روزي چې الحمدلله هغوی
نوې نوې خلکو کې هغه جذبه را پیدا کېږي او هغوی هغه پیسې را لېږي او په دغه مستحق ځایونو کې لګي. یاسر اسامه دی او وایي چې یاره یاسر ته سلام کوه دا اویس روډ دی. ښه توحید جان وعلیکم سلام. اسامه ستا سلام ورته ورسو خو سړي ډېر زیات ګډ وډ دي لګیا دي په کار کې او انشاءالله بور باندې کار سټارټ دی. دا الحمدلله دلته زموږ چې کوم دې ځایونو کې بورونه دي دا لږ اسان په دې دي چې دلته اوبه ډېرې زیاتې نږدې دي. دا د نیر غاړه دلته او د دې نیر په غاړه باندې دلته د اوبو دا چې کومه شره ده یا کوم سیستم دی دلته د اوبه ډېرې زیاتې نږدې دي. نو الحمدلله دلته د اوبو کار ډېر زیات ښکلي. دغه د غریبۍ غل دی چې دا ډکون چې کوم دی نو دی په دغه باندې شروع کړی دی په ډیرانونو باندې. دا پلشته کې دا ډیرانونه چې کوم دي دا ورته راچلي او په دغه ډیرانونو باندې دغه پلشت دا ډکون چې کوم دی دا شروع دغه چت ته تقریبا دا کور ورسېدو او دا یو کونډه زنانه ده دا د هغې دپاره دی او انشاءالله تعالی چې څومره زمونږ د وسه یو ځای ته رسېده کېږي انشاءالله ځان به رسوو د هغې خلکو چې کوم اواز یا د هغې خلکو چې کومه کړم وي نو انشاءالله هغه به ورته برابرو. ځکه پوره یو خدای دی او انسان ډېر عجیزه شی دی. هر سړی د بل سړي محتاج دی. توحید جان به د دیر نه مونږ سره دی او توحید جان چې کم دی نو عجز ډېر زیات بیمار دی. د ده دا وجود ټول داسې هغه معذوره غوندې وجود دی. نو ټولو ملګرو له دغه درخواست دی چې یاره څومره ملګري یا دا چا داسې مدرسې دي نو باقاعده دی توحید جان به ته دواګانې وکړي چې الله پاک ولې صحت ورکړي او الله دې تکلیفونه ته ختم کړي او الله دې ولې اساني راولي. ځکه توحید جان ارماني دی د دیر اوسېدونکی دی او دې ټایم کې دی ډېر زیات بیمار دی. دی معذوره دی په کټ کې بس راغونډ پروت دی. نو کوشش وکړئ چې څومره ملګري انلاین نو دعاګانې ورته کوئ چې الله ولې صحت ورکړي او نور خو دغه یو ترتیب دی انشاءالله دغه طریقه روانه ده چې څومره کم کم ځای ته هم رسېدی شو انشاءالله هغې ته به ځان رسو. دغه یو بور دی پکې نن یو کونډه زنانه ده د هغې دپاره ځکه چې دا یو ترتیب الحمدلله روان دی او یو ورور بل لس پیسې را لېږلې وي چې یاره چاته بور وکړه نو انشاءالله دا بور د هغې د طرفه دی او سبا که الله ته منظوره به په دې شوناړی کې یو جومات دی که خیري که الله ته منظوره به او جمدي پاسېدو نو د بل یو ورور دی د هغه د طرفه به سبا انشاءالله په شوناړی کې په جومات کې پور کوو که خیري. دا اوس دلته زمونږ یو ورور دی د هغه د طرفه دا بور سټارټ دی او دا د یو کونډې زنانه دپاره دی. نو ټولو ملګرو له دغه درخواست دی چې به څومره ملګري پروګرامونه ګورئ نو پروګرامونه ځان سره شیر کوئ او ورځ در ورځه به انشاءالله دغه شان ترتیب به جوړو او ګرځو به چې چاته څه سم کړمې دي یا چاته څه قسم مسلې دي انشاءالله چې زمونږ د څونه د وسه کېږي او څونه مونږ رسېدی شو نو هلته به ځان رسو او نه ستړي کېږو نه اوږې کېږو نه تږي کېږو. خو بس دکه یو مسله ده چې بعضې ټایم کې لږ ځان غلی کړو نو د صرف د پیسو د وجې چې لاس لږ تنګ یا داسې مونږ سره صحیح نه خو د چا هم داسې صحیح چېره وایي چې بورونه وکړې که یو سړی وایي زمونږ نوم اخله نوم واخلو که یو سړی وایي ما اخله نه اخلو چې په کم ترتیب هم ډونر رضایي چې هغه مونږ ته پیسې راکوي هغه وایي چې په دې ترتیب به د ما کار کوي نو انشاءالله هم په اخ که ترتیب باندې به کېږي. نو ټولو ملګرو دغه درخواست دی چې ځان سره پروګرامونه ډېر ډېر شیر کوئ.